ډېر لرونکی او مهربانه دی. واجد افریدي یم او کیمرامین راسره محمد ابراهیم دی. کومه وقوعه چې د تاڼه عمرزی په حدودو کې شوې ده نو د هغې تفصیل لپاره موږ دلته کې راغلي یو. موږ تاسو ته ښایو چې دا کومه لار چې کومه راغلې ده دا د دغه نه راغلې ده د چپ د طرف نه او دا په عمرزو باندې داسې تېره شوې ده د تاڼې مخې ته د تاڼه عمرزو مخې ته وتې ده. دا د پولیسونو دلته کې راغلي دي. دلته کې چې کوم عین شاهدین دي او وی مطابق همدا خبره کوي. زما کیمرامین به تاسو ته وښیو دې طرف ته دا د غنمو دغه چې کوم دي پټې دي. دې بل طرف ته که تاسو وګورئ نو دې طرف ته عموما د غنمو پټې دي او ورسره نور فصلونه هم دي. دا کرایم سین کوم دغه چې دي نو هغه په موقع باندې راغلي دي. د چارسدي چې کوم پولیس دي زمونږ د سرکل تنګي چې کوم پولیس دي هغوی هم را رسېدلي دي. دلته کې پولیس چې کوم دی نو هغه شواهد چې دي نو هغه راغونډوي او په دې هکله باندې د دې ځي خلک چې کوم دي نو د هغوی نه تپوسونه هم کوي. دلته کې چې زموږ کوم پولیس والا ورور زخمي شوي دی د هغوی نه هم یو موټر سایکل چې دی نو هغه دلته په موقع باندې ولاړ دی. کوم کسانو چې ډزې کړي دي هغوی هم موټر سایکل هغه مخامخ چې کوم ولاړ دی دواړه موټر سایکل چې دي نو هغه په موقع باندې موجود دي. دې ځای کې که تاسو وګورئ نو د کرایم سین چې څومره ملګري دي څومره پولیس ته ډي پي او 410 هم راورسېدو. د پولیس اعلی چارواکي چې کوم دي نو هغوی را رسېدلي دي. دې ځای کې چې څومره شواهد دي د دې ځای د خلکو د وینا مطابق یو پولیس والا محمد بلال چې کوم دی نو هغه زخمي دی او دې سره سره دوه کسان چې کوم دي نامعلومه نو هغوی زخمیان دي. تر دې دمه به انشاءالله موږ تاسو سره نورو تفصیل چې کوم دی نو هغه به موږ تاسو ته درکوو. دا زموږ ډي پي او 410 هم را رسېدلي دي راورسېدو او ورسره ډي اس پي تاج محمد خان دی چې دغه چې کوم دي ټانګې دي نور اعلی چارواکي چې دي هغوی را رسېدلي دي او غونډ تفصیل چې کوم دی بیا موږ دوی سره خبرې کوو او د دې حوالې سره موږ تاسو له نور تفصیل درکوو. نور تفصیل لپاره تاسو آزاد نیوز نیټورک ګورئ. انشاءالله نور تفصیلات به موږ تاسو ته درکړو چې کوم معلومات موږ ته رال او موږ تاسو ته درکوو.